تو اصناما الها. اصنام دا جمع د صنم دا، خپل معنا د صنم دا ما یتخذ من شجر او حجر علی صورت الانسان. تفسیر خازن چې دی هغه دا معنا کوي چې د انسان په شکل باندې د کانینا یا د لرګینا څه شی جوړ کړی شي نو هغه ته صنم ویل کیږي. دویم صنم هغه شی ته ویل کیږي چې هغه کې د محبت معنی پرته وي او محبت ور سره کیږي. شیخ عبدالشکور صاحب حافظه الله خال شیخ صاحب هغه په دې ځای باندې فرمایل چې په تاسو کې هر یو تن سره دومره ټپی او شیرونه یاد وي چې هغه کې صنم جانان ته ویل کیږي، او بیا به ویل چې چاته څومره یاد وي نو ماته دی راولېږي. نو مړه کم از کم چې لکه بیخي پکې داسې بزرګ طبقه والای نو تقریبا چې دا خو بهر چاته یاد وي چې نه ادھر کے رہی نہ ادھر کے رہی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. نو صنم په پښتو اردو پارسی کې مجازي محبوب ته ویل کیږي. پښتانه چې دي هغه ورته جانان وي، عربي چې دی هغه ورته سوادا سلیما سلما هغه ورته چې دا ټکی استعمالي. خیلی چې سره جانان ته پښتانه کې هغه اکثر وای وا خیلی جانان او زما جانان او دا ټکی چې لري هغه ډیر راوړي. نو صنم هم محبوب توای او په دې کې د محبت رنگ دی. نو مطلب دا دی چې صنم په اصطلاح کې یو معنا کل معبود من دون الله فهو الصنم. هر هغه شی چې د الله نه علاوه داغي عبادت کیږي هغه ته صنم ویل کیږي. ناولنې معنا موږ د خازن په حواله باندې وکړه. اولنې معنا د نیک بنده شکل هغه چې جوړول، او بیا موږ د قران کریم په اصول کې دا خبره کو بار بار چې دا بوتان چې کم جوړ کړیو دیو نو انما هو علی معبود غائب، دا د یو معبود غائب په نظریه جوړ شویو. دا څنګه و چې دا دیو د یو ګټ جوړ کړو یو لرګي تراشلو او دا غینه چې د خدای توپ درجه ولا ورکړو او خدای ورته وو او عبادت وکاو. نه د دې شاته د دیو یو عقیده وا چې دا زما محبوبان دي، نیکان بندگان دي، داغه ارواح دې ترازی. نو منګه د دې بوت صرف او صرف د توجه برابرولو د پاره دا مخې تک دو، ورنه نور نظریه او عقیده د دیو د هغه ارواحو د هغه نیکانو بندگانو وا. په هندوانو باندې دا اعتراض شوی چې دا لا څنګه دین دی چې پاغي کې د ګټو عبادت کیږي، پاغي کې د لرګو عبادت کیږي، پاغي کې د سیمټو عبادت کیږي، پاغي کې د جپسو عبادت کیږي. نو دا چې دا لا څنګه چې سره هغه مذهب دی دا لا څنګه دین دی. نو د هندستان یو وزیر اعظم چې هغه په هندو مت کې پی ایچ ډی کړی و، هغه ورله جواب ورکو چې منګه د ګټي عبادت نه کو بلکې دا د قبيله د حیثیت لرونکو زمنګه د توجه مرکز دی. صرف او صرف د هغه قبيله نه دی چې منګه په دی باندې صرف توجه برابرو لکه مرکز د قبله چې څنګه وي. د دین وروسته یو باغوان دی داغي عبادت کو خدا د قبله په حیثیت باندې او دا د توجه د برابرولو په حیثیت باندې. دا موږ صرف او صرف شکل د انسان چې رسکو د یو بنده شکل جوړ کو صرف د توجه برابرولو د پاره. دا زمنګ سپارش کوي، دا موږ الله ته نږدې کوي. نو دی بنیاد باندې موږ د دیو عبادت کو. دا یو معنی چې د خازن هغه دغه وا. دویمه معنی چې کل معبود من دون الله تصنم وي. د الله د عبادت په مقابله کې چې د څه چیز عبادت کیږي هغه تصنم وي. خوا کاغه قبري، کاغه قصر او بنگله ده، کاغه د ګټي بوت ته، کاغه د غوخي بوت ته، کاغه د نظریه بوت ته، خو چې داغي عبادت کولې شي دا ټول صنم دي.
چې سړی د بت او د صنم معنا او پیژني نو بیا به د بوتانو پیژنګلو او بیا به ورته چې د بت پیژنګلو هغه دوم نگران نه خو چې کله د بت او د صنم تعریف او پیژني دا صرف او صرف ګټ د بت نه وي دا که صرف او صرف د ګټ بت شي نو بیا به لات او منات ته چې ترې ته بت وې خو د غوښې هغه ته به بت نه وي لیډر ته به بت نه وي غلطی نظریه او فکر ته بیا بت نه وي حالان کې دا ټول چې رسېږي هغه بوتان دي نو صنم ویل کېږي کل معبود من دون الله عبادت خو پیژاندلې منګه مخ کې چې دا غي تعریف کړو سورۃ البقره کې لري کې دا خو سورۃ ال عمران کې تروا سورۃ انعام کې تروانی چې دا الله تعالی عبادت په مقابله کې د الله رب العزت په مقابله کې دا غي عبادت کیږي او د الله رب العزت په مقابله کې داغه اطاعت کیږي او اډر منل کیږي نو هغه بوت ته هغه سره بوت ته کله ګټي بوت ته نو هم بوت ته او کله غوخه دي نو هغه هم بوت ته تا د ګټي بوت مانی او د غوخه هغه بندګی شروع کړی دا نو دا څنګه توحید یاره چې د یو رد کومه او د بل چې هغه رد نه کومه هغه اردو والوی میټا میټا هړپ او کړوا تو نو چې هغه کم تاریخ دی او کم چې داسې پرش مرشکې نو هغه نه وي او چې کم داسې نه دی نو پاغه پسې ور رواني علامہ اقبال دا مسئلہ حل کړی دا وہ یہ دور اپنی براہیم کے تلاش میں ہے صنم کدائے ہے جہاں اور مرد حق خلیل اگر چبوت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے علامہ اقبال چې هغه ویلی دي چې صنم کدای ہے جہاں اور مرد حق خلیل دا دنیا بت خانه ده او د توحید بیان کوونکې د خلیل بچی دی او دا نقطه په لا اله الا الله کې پټه پرته ده یعنی دا ټول بوتان ختمول او صرف د یو الله د یو توحید چغه چې سر بلند کول او د خلیل आवाज چې هغه چتول چې اتتخذو اسناما الها کچا قبر او گنبد د الله سره شریک کړي دي او کچا قصر او مانی او بنگلا د الله سره شریک کړي دي کچا د وایټ هاوس سپینه مانی چې او کچا پارلیمنت او سېنات وغیرہ د الله سره حصدار کړي دي یا پیر او افسر او لیډر او دارنګي پارټي د الله په مقابله کې ودرولې ده نو دا ټول چې بوتان دی او دا ټول چې د خلیل په تور باندې وهل غواړي چې دار ترسو پورې ختم کلی نه نو تراغه پورې تس کمال تر رسیدل نشي اگر چې بوت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ کدا د پارټو په شکل کې او دا کچرته د جماعتونو په شکل کې او کدا اکثریت په شکل کې خو دی له بد لا اله الا الله دا تبر را بغې او د لا اله الا الله په تبر باندې بد دی اصلاح کې شاعر وی تیری بی صنم خانی میری بی صنم خانی تیری بی صنم خاکی میری بی صنم پانی مسلمانان هم بتخانه جوړه کړی دا او کافر هم چې هغه بتخانه جوړه کړی دا د دوانو صنم د دنیا د خاورې پیداوار دی او دوانه بوتان چې پاتنی او ختمیدون کړي نو زمانه سره چې وي ترقی کیږي کنه نن سبا وي موږ ترقی کوو نو موږ موجاو بالکل د زمانه سره ترقی کیږي نه یې زمانه کې نه یې بوت کله مغربیت تهذیب هغه ته بوت چې هغه څه کړی د حیثیت ورکړي شي کله مغربي قانون لرام هغه بوت کړی کله روپۍ او ډالر لره چې هغه بوت کی کله چې ډیګری لره هغه بوت کی کله یو دنیاوی ملازمت لره هغه چې د بت پرستی په شکل کې راولي مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے اثر نے تو رشوائے صنم اور مسلم چې یو نوې کعبه تعمیر کړی دا د الله د کور نه راغلی قانون نه مني د الله د طرف نه را لېږلی شوی قانون نه مني د الله د طرف نه بیان کړی شوی قانون نه مني د الله د محبوب
ناپس کړی شوی قانون چې هغه نه مني او د بین الاقوام نه راغلی قانون مني. خپل بتخانه او کعبه جوړه کړې ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه کعبه اوس نه مني او د هغې په طرز باندې خپله زندگی نه تیروي. تهذیب کې ازر نه ترشوای سنم اور نو د هغې دور خپل بوتانو د نوی دور نوی بوتان جوړ کړی شوي دي. دا د نوی دور نوی ازر دی. هغه خپل چې څه کړي دي بوتان جوړ کړي دي. کم بوتان؟ علامہ اقبال وی بوتان عصر حاضر کې بنے ہیں مدرسے میں نہ ادائے کافرانہ نہ تراشی ازرانہ. د نوی دور نوی بوتان، د نوی دور نوی بوتان، نوی تعلیم نوی بوتان راوړو. داغي جوړون کې تسوک ازر نه وي او داغي عبادت کوون کې تسوک کافر نه وي. نو بت او پیجانا نو بیا بدر ته پته ولګي. علامہ اقبال جاوید نامه چې داغه یو کتاب دی پاغي کې هغه یو ټاپک او یو عنوان چې خو دی د خدایان قدیم یو میټینګ کې نه ولې دی. شاعران خو دا غوي زندگی غونډه خیالي سوچونه کوي او د خیال یو دنیا جوړه کړي. علامہ اقبال وی لات او منات او حبل او عزا دیو ناستو او په یو ځکه دیو ناسو نو دیو ول هاي هاي منګ تباشو او محمد صلی الله علیه وسلم په منګ باندې چې څوکلي خاوري واړولي. زمنګ دور ختم شو. ابو جهل کاکا، عتبہ کاکا، شیبا، ابو لهب جړی چې دا زمنګ دور لاړې او منګ تباشو. شیطان ورله تسلی ورکي چې زب تاسو ځوان کوم فکر مکوي. نو بیا د یورپ د تهذیب شکریا ادا کوي. وای منګ په یو نوی انداز کې خلکو ته پیش کړو او اوس په د مصطفی چراغ چې هغه نه بلیږي ځکه د مصطفی چراغ مړکون کې چې هغه ډیر دی او بلون کې کم دی. نو دا بلیدل نشي او دا میټینګ کې نه ولې چې مونږ سره یورپ تهذیب احسان وکړو منګ پیش کړو په یو نوی انداز باندې. نو اوس د مصطفی میشن چې هغه بوډا کیږي اولاد او منات چې عزا هغه ځوانيږي. خلق هغه طرف ته روان دي. د الله عبادت او حکومت د خلکو نه پاتې شوی دی. د روپۍ عبادت ته، د ډالر عبادت ته، د پارلیمنت عبادت ته، د اکثریت عبادت ته، د جمهوریت عبادت ته، د لیډر او افسر عبادت شروع دی. قومي قوانین چې داغي عبادت کیږي. مفتی مجتبی سے په بدرس کې داسې هغه خو ډیر چې لکه داسې د دنیا طرف ته توجه نه کوي. هغه به ویلم دا خبره به کوله چې زماري د دنیا خلکو سره چې ډیر ناس ته نه خواسي خدای را بنوي پیخ کینو یاره از دې خبره نه مې الله وي خبرینو. و یو کسر ناسومه ویل چې یو طرف ته ملکی قانون دی او بل طرف ته قرآنی قانون دی او آئین دی. نو اوس مونږ له چې ملکی آئین اجازت راکو نو بیا پکې مونږ له د مولانا تپوس کولو ته ضرورت نشته. بیا مونږ مولا ته څه ضرورت دی؟ یعنی د مولا چې هغه د خدای خبرې کوي او د هغې سره زمونږ کار چې نشته هغه بیا هغه خپله کوخله. خو مونږ له چې خپل ملکی قانوني آئین چې کم اجازت د کم خبرې کولو راکړي بس مونږ په هغې کې ازادي. ته چې په ملکی قانون کې د الله د قانون په مقابله کې راوسته نو دا سنم دی کنه دا بل شیخونه دی تی لکه نه پیژني کسترګې پټې دا بوت دی کنه. نو خلکو چې ترې نو هغه چې د دې رد چې قرآن کریم کوي چې دا بوت په چې سړی پسې چې سره هغه رد کول غواړي او دا ختمول غواړي. خو نن سبا چې خبره داسې بل شان روانه ده. هغه پخوانی بوتان باباګان قبرونه دا غیرت چې بالکل په جوش او خروش سره کیږي او دا بوت چې د دې څوک هغه رد نه کوي. ولی دا په سړی پسې کور ته راځي او د باباګانو والا بوت او ګټو والا بوت په چا پسې نه راځي او هغه اوس بوډا شوی هم دی. کټونه چې هم په چا باندې ناړی اوس پخوا به چې په خلکو باندې وي کټونه اړول هغه څه پرش مرس چې اوس نه کوي. نو وستنه نه چې هغه پنځپیرینو کماله شو هغه تیستری ده نه هغه کارم خپل پرې خو دی.
اوس دا بل چې دا پرش کوي نو د دې وجې نه چې خلک د دې نه څه کېږي هغه لګېږي چې تاسو چې سره هغه دا وپېژنئ نو بیا به تاته پته ولګي هلکه بت د الله تعالی په مقابله کې ودرول دي صفا خبره ده که چا چې بت ته سجده وکړه او د بت چې اډر او حکم یې ومنو دو یا د یو شي چې سره د هغې حکم او اډر یې ومنو دو نو هیڅ فرق پکې نشته دی چې دا هر یو څوک نو دا دویمه معنی ده چې د الله په مقابله کې کم مطاوي او کم محبوب وي هغه ته صنم وایي کدا به د سپینو زروي کدا به د سونی نه کدا به د ډالر نه کدا بیا د عہدې نه کدا به د سوسایټي نه کدا به د پارلیمنت نه کدا به د شلسترګي په شکل کې کدا د سرسترګي په شکل کې او کدا د تورسترګي په شکل کې کدار چا په سترګو شکل کې خو چې د الله جل شانه په مقابله کې ودرېږي دقه تجربه ویل کېږي بوت ویل کېږي درېمه یو معنی د صنم شوی ده لکه شان توجه کوه ودکېږم کل ما الهاک واشغلک عن الله تعالی فهو الصنم دا ډېر ناشنا معنی کړی دا صنم څه ته ویل کېږي کل ما الهاک واشغلک عن الله تعالی فهو الصنم هر هغه شی چې د الله تعالی نه تا غافل کی بس دقه تبوت ویل کېږي د الله د عبادت نه پکې انکار کول نه دي چې دا رخامه خاطره ضروری چې انکار بده کړي نه بس صرف او صرف غفلت پیدا کی یعنی د الله نه دی واړی نو دغه صنم دی مثلا موبایل دی تاسو سره در سره دی ته یاره جی ورګه لک ټیم چې دا ګورم اول ته د الله جل شانه حکم ته متوجه دی مونږ او ته په موبایل کې چې هغه مستغرق او موبایل ته توجه کړي دا موبایل بوت دی کملګری دی چې تو سره ناسي چې لک ټایم مو سره تیروم او بیا به چې منزل لاړ شم چې دنه فارغ شم یا منزل ته لاړ شي مونږ کې خو په دې مونږ کې دا سوچ او فکر راوړو چې لکه دا مونږ لک په جلتۍ باندې کول غواړي د مونږ کوم خشوع او خضوع هغه پرې خو دا او په مکمل طریقه باندې دی هغه مونږ اونکو د مونږ چې کم خلوتو د هغه چې هغه کم خوګواله هغه درته نصیب نشو د جلتۍ په بنیاد باندې ته چې هغه رالي د دې لپاره چې دغه ملګری سره غپ اولګوم دام چې د دې دلاندې راځي دام په دې کې چې سره هغه داخل دی او د دې چې د حکم دلاندې چې هغه دی او دا مضمون چې سورۃ ابراہیم کی 35 نمبر آیات کی ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ په دغه ځای باندې عالمان ذکر کوي چې یو د دې ټکی نه چې وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ د دې معنی چې هغه مراد د دینه یعنی د بوتانو عبادت نه الله منګ بچ کا لکه څنګه چې ترنه وساتلی او اوس دغه شان همیشه په دغه نظریه باندې منګ بچ اوساته یو معنی دا کړی دا خو دوی یو معنی کړی دا وای هر هغه شی ترنه مراد دی چې سړی د دین نه غافل کړي هر هغه شی ترنه مراد دی چې انسان د دین نه غافل کړي کاغذ کل کالج دی سینس دی دارنګي د خپل دنیا اداغي چې کوم دی د دنیا د کامیابی فکر او سوچ دی د دین د پاره چې سره هغه سوچ د دین سوچ او فکر وسره نه هغه ختم شي د اسلام د الله او د قران او د اسلامی نظریه خصوصا زمنګ د دور چې کم هغه سکولونه دي خصوصا پرایویټ سکولونه چې په هغه کې پرنسپلان هغه کوشش او مهنت دا کوي چې زما اداره چې هغه په مخ کې باندې لاړ شي زما اداره کامیاب شي او کده دی په کامیابی باندې په حاشیه ته ضرورت دی ودی شي کپدی کې د ماشومانو ذهن چې هغه په حشکیږي په حاشتي شي
کدارنګي د قران هغه پاتې کیږي پاتې دي شي که مدرسه چې پاتې کیږي پاتې دي شي که په حاشی راځي او به حیايي راځي راځي شي که بی غیرتی راځي راځي شي که بی دینی راځي راځي شي خو صرف او صرف چې زما اداره کامیاب شي زما اداره چې هغه کامیاب شي مخلوط تعلیم ورلچره سکه داغي انعقاد ورلکې مخلوط تعلیم چې داغي اجازه ورلور کوي او دارنګي سکولونو کې چې په 2 بجې باندې پاوباندې په 2 بجې باندې چټي کیږي د سکول اول ته د ماسپقیم مونږ په یونی باندې کیږي د الله جل شانه د حکم وسره د سره فکر نشتا چې دا لا په دې ټیم کې د الله حکم د مونږ چې سره هغه اعلان شوی دی او په جماعت باندې مونږ کول د واجباتو نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځلمال کې دا روایت شته چې ګوره تاسو تراغي پوری به کامیاب او سربولن استئ چې کله تاسو د منځونو انعقاد او د منځونو چې په هغه ځکه د ادا کولو کوشش کوئ په کم ځکه چې هغه اذان کیږي نو تاسو به کامیاب یاستئ نو د دیو جن د خلکو سره خصوصا تعلیمي طبقه والا سره هغه په سنسي مضامینو باندې په دنیاوی ډیګری باندې په دنیاوی چې عہدو باندې هغه توجه ورکوي او د الله د دین فکر او سوچ سره د سره نه چې لا اسلامی نظریه زده کول اسلامی فکر زده کول اسلامی چې قوانین نافذ کول اسلامی قوانین زده کول دا بم پکې چې څه لا ضروری د دلته چې درېمه معنا غدارا چې کله ما الهاکا واشغلک عن الله تعالی فهو الصنم هر هغه شی چې تا غافل کی او تا مشغول کی د الله تعالی نه نو دق صنم دی کدا په هر قسم شکل کړي او کدا په هر قسم رنگ کړي دقه ته چې هغه صنم ویل کیږي نو استادان د دې ټکی دغه وضاحت کوي